دته هغه شی ونه رسېدی نو د ده دپاره څه کول پکار دي او چې دا د کوم چا قرضه ورباندې د هغه دپاره څه کول پکار دي. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي صحابو ته ویلې په تاسو کې کوم سړی دا غواړي کوم سړی ته دا خوند ورکوي چې د قیامت په ورځ الله رب العزت د ده مشکلات د ده پریشانۍ له ده دا اور چې دی هغه لیرې کړي. صحابو یا رسول الله موږ هر چاته دا خوند راکوي چې د قیامت په ورځ موږ د جهنم د اوره بچاو سو د قیامت د هغه لوی مشکلاتو له لوی پریشانۍ خلاص سو. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمایلې فلینفس عن معسر او یزع عنه. رواه مسلم. د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي که یو سړی دا غواړي چې د قیامت په ورځ دی زه د جهنم د اور خلاص سم د قیامت په ورځ دی زه له لوی مشکلې پریشانۍ څخه خلاص سم. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي ستا چې پر چا روپۍ باندې دي نو راولاړ سه و هغه ته ټیم ورکه دی روپۍ نه لري او که د ټیم هم مطلب ته وا ټیم ورکولی سمه ورمعافولی هم سې بیا څه ورمعاف که پروا نه لري. که یو سړی دا غواړي چې د قیامت په ورځ الله ما له جهنم وساتي د جهنم د اوره ما وساتي پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي ستا پر چا روپۍ باندې دي اوس هغه وس نه لري هغه تنګ دسته دی هغه مطلب بېروزګاره دی ترتیب یې نه سره برابریږي. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي یا راولاړ سه څه روپۍ ورمعاف که که دا نشي کولی بیا راولاړ سه لږ څه ټیم ورکه. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي الله رب العزت به تا د جهنم د اوره بچاو.